زموږ تی ښار خاص کر کوټه ماخستل مانځه بعد چې دا ښار ته راووځې راشوسې بیا د بید ډېره معافي دا اجړګان چې دي دا ډېر ګرځي د زنانو په صورتو کې علیده الکان علیده ځوانان علیده خلک پر دا چوکو په پسې سره ولاړې نمبرونه ورکوي یو موټر ورته درېږي بل جن روانېږي دا سلسله روانه ده دا په دې ښار کې روانه ده نه پوهېږم چې حکومت په دې حواله باندې ولې دومره غافله دی روډ نه درڅه غواړو بجلي نه درڅه غواړو ګیس نه درڅه غواړو ستا په وس هم نه ده پوره دا فحاشي او عریاني بنده که فحاشي او عریاني بنده که بیا به سبا زلزله راسي بیا به په سهار مانځه کې زنانې هم راغلي ولاړې به څه کیسه ده ول زلزله راغلې زلزله الله د دې وجې راولې برملا په ښکاره بالکل هغه نر غوندې ګناه کول د الله چیلنجېده دي د الله قوت و قدرت و د الله رب العزت ربوبیت چیلنجېده دي چې زه دا ګناه کوم ته په ما څه کوې الله دا زما ستا په دې ښار کې روانې دي یو موټر ورته ودرېږي بیا د ځان سره کښېنئ نه معلوم چې بیا دی چیرې ځي او څه کوي سهار د لمنځو پر ټیم بیا تی را روانې بیا دا خلک کورو له سره روانې ته نه یې په خبر چې هغه د 15 زلزله چې په 1900 کې وسوله هغه زلزله ولې وسوله بدکارۍ عامې ولې بدکارۍ داسې عامې وې چې چا سره په بد نظر نه ورته کتل زما او ستا ښار نن دیجې ته را رسېدلی دی بي بي سي والا علیده تبصره وکړل عزیزانو بي بي سي والا علیده تبصره وکړه چې په دنیا کې چې کوم ملکونه دي په هغه کې زنان محفوظه نه هغه کې یو سرفهرست چې دی پاکستان دی پاکستان کې اسلام آباد او کراچي چې دی هغه یاد کړی دی مال بي بي سي والا په پېښور څه خبر دی هغه په کوټه څه خبر دی چې دلته کم حالونه دي د شپې ته راوځه موږ ته خورور د کورو خلک نه راوځو نه ضرورت لرو تی راوځي ماښام پر دا روډو خو وګورئ جنار روډ دي څه وایي دا بل قنداري بازار دي څه وایي دا نور شاوخوا روډونه دي څه وایي هغه د چې کوم د سکریمانو جوسانو دکانونه دي هغه دي څه وایي بیا ایرپورټ روډ دي څه وایي په خدای دې مې قسم مې الله رب العزت په موږ ژوندي په مځکه نه باسي هغه وجه دا ده موږ لمونځ وکړه د لمانځه بعد بیا ولاړ سو ګناه کوو یو سړی د مسجد ته راووتی ګناه کوي دا ډېره لویه ګناه ده تر دې چې یو سړی د کلیسې و د ګرجې راووتی ګناه کوي دا ګناه ډېر ورباندې باري ده او زموږ تی په ښار کې دا خبره روانه ده زموږ تی په ښار کې دا خبره روانه ده او عجبه خبره دا ده یو سړی رالی عبدالله ابن عباس فرمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملاقات لره په وینو سرو پیغمبر سم پوښتنه ځینې وکړه ولې خیر خو به یې ولې داسې څه وایه ولې یا رسول الله ما یو پردۍ زنانې ته وکتل او تر پایه مې ورته کتل را روان الله رب العزت دیوال را باندې چپک الله پر ما دیوال چپک زه د هغه وجې دا رقم ته باسو دا هغه سزا ده چې په دنیا کې الله رب العزت ورکړله اوس خو زموږ تی په ښار کې موبایل عام سلو خبرې عامې سولې د زنانو مجلسونه عام سلو رکشې والا دې څه وایي موټران والا دې څه وایي د هغه رقم دلالان دې څه وایي زموږ ته د یونیورسټي و د کالج بچیانې دي دا چې کله روانې دا جوړه روغه تللی شي در کالج یونیورسټي پورې تللی شي نشي تللی بي بي سي علیده تبصره ورباندې وکړه ولې زه په خپله لور باندې تعلیم ولې نه کوم هغه دغه وجه ده یو معزز محترم سړی په خپله لور باندې ولې تعلیم نه کوي هغه وایي یاره دا ښار دی که د درندګانو ځنګل دی دې کې خو انسانان رنګونه د انسانانو دي نور سپي دي د سپوی رقم ژوند دی ستا سره به لور در سره دی به چغې نارې ویي ستا سره به خور در سره دی به نور حرکتونه چې دی هغه کوي نو په دا حرکتو کې د چا لور پیرزو ده خور پیرزو ده چې هغه دې تعلیم ورباندې حاصل کړي موږ د حکومت څخه دا خواستو چې ماخستن دا برملا په ښکاره دا معاملې روانې دي د دې دې روکتام وکړي کنه الله به داسې سزا راولي داسې عذاب راولي بیا به هېڅوک د زغملو نه وي بیا به هېڅوک د برداشتېدلو نه وي بیا به هېڅوک مطلب هغه پر سر د بارولو نه وي چې یاره دا معامله ولې راغلې ده او د الله رسول فرمایي کوم سړی دا غواړي چې زما ښځه دي پاکه په دې دنیا کې ژوند تیر کړي د الله رسول فرمایي د بل چا ښځې ته مه ګوره ستا و ښځې ته نه کتل کېږي د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم تا د بل خور لره لاس وروړی زما دې په ذوالجلال قسم چې ستا خور لره به لاس وړل کېږي که تا د بل ښځې لره لاس وروړی بیا د بې د ډېره معافي زما د خوندو د لوڼو د ټولو زنانو پر مخ باندې که چا د چا لور و خور ته
لاس وروړی د الله رسول فرمایي زما د په خدای سره قسم ستا خور و لور به دغه رنګ کېږي. د الله رسول فرمایي که چا یوې زنانې لره لاس وروړی بیا د ډېر ما ډېر پښتو توري دي زه ډېر والا معذرت غواړم نو د الله رسول فرمایي خنزیر نه دی د خنزیر خو بیا مردار شی بالا نسته پر دې روی زمین د خنزیر په غوښو کې په دا مردارو غوښو کې وینو کې لاس وهل دومره لویه ګناه او سزا نه ده بده خبره نه ده لکه د چا لور صحیح شو. راسئ د 2 نمبر پیرانو پوښتنه به وکړو د ډېرو ډاکټرانو پوښتنه به وکړو راسئ زموږ په کالج یونیورسټي کې د ډېرو استادانو پوښتنه به وکړو او راسئ موږ په طب د ډېرو لیبارټریانو پوښتنه وکړو د ډېرو هسپتالو پوښتنه به وکړو تا چې کیمرې لګولې تا ولې لګولې دي راسه زموږ د ډیلیوري کیسې زموږ بچی یا خور راول هسپتال را د بچی معامله یې ولې تا ویډیو نه دي جوړې سوي موږ به غږ نه لرو ولې ته بدمعاشه ته زورور یې ته موږ وژنې ستا هغه ورنیکه ته لا چلنج دی زموږ د وژلو ته به زما خور زما لور زما زنانه زما مور د دې علاقې ټولې زموږ ته خوندې دي ته به بېعزتۍ کوې ته به ویډیو جوړې ته به بلیک میلینګ کوې موږ به تا ته څه نه وایو دا نشي کېدلی ځان وژنم سر قربانوم د خپل خور د خپل لور هر مسلمان خور خپل لور نه ښایم د هر مسلمان د خور یو بیشته په بې عزتي ورته کتل د چا موږ خپل سرونه قربانوو پر دې خبرو باندې تعلیمي ادارې مې کوم ځای ته ورسېدلې هلته مدرسه کې یو معمولي خبره پېښ سوې ګر جهان خبرې نور باندې کوي نو زموږ د بچانو لویه بنیادي خبره د تعلیم دا ده چې زه تعلیم نور باندې کوم ولې نور باندې کوم زما د بچانو عزت نه دی محفوظه زه هغه تعلیم څه کوم چې زما د بچي عزت پکې نیلام سي زما د خور زما د علاقې د هر مسلمان د ورور د خور عزت پکې نیلام شي هغه تعلیم زه څه کوم پر هغه تعلیم لعنت وایو ما ته د تعلیم لارې راښیه ما ته بیا د امن خبره هم جوړه که ما ته د حفاظت خبر هم جوړه کا کم څوک ولاړ دي ورسه ویګنان والا پوښتنه وکړه رخصو والا پوښتنه وکړه ورسه د یونیورسټي د کالج په دروازه کې کم دلالان ناشي چوکیداران دغه څه پوښتنه وکړه هیڅ څوک پتا ته څه نه وایي یا مشته دی ویلا کې خلک زبستا په لور خور خوا بدوم ته بس ما په خور لور خوا بده د زموستا مسلمانی ده د زموستا ایمان دی د زموستا کلی والده د زموستا انډي والده د زموستا وطن والده نو د الله رسول فرمای چې کم سړی پرې دی نامحرم لاس او دا داسې دی چې خنزیر په دا مردار او غوښو مردار وینو کې لاس ول دومره ګناه نه ده دومره مرداري نه ده ګن نه دی سزا نه ده لکه د بل چا خور ولور ورسین دا شاپینګ سنټران مې وګورئ علاحده کمرې نه دي جوړې کړي چا ته به موږ وایو اوس مسجد مسله مې هم ده نو خو د چاندې خبره مې ده ما ته سړی ولته د کوټ والا سوال چاندا نه غواړي کوټ والا ما سره ډېر مدد کړی دی الله دې ژوندي لري آباد لري ما ورته ویلې د کوټ والا چاندا نه غواړم دی ما ته چاندا په دې راکړي چې مولوي صاحب بیا زما ښځه ما ټلیفون در وکړ زما پلار مړ دی ژر به پاتا لر ورځي جنازې لر ورځي زه تا ټلیفون در کوم ژر زموږ کره وروره میرجان پیدا سوي ته به ورځې دمه پر کوې دا دې دپاره ما ته راکوي داسې خلکو داسې خلک نه دي دا خلک دا دی پر شا پورې وچ په لیټرین کې لاندې ایلی سي اجي تبلیغي مشر یې هر شی چې په دا خبرو بیا نه سر راګرځول زه په دې وجه نه ځینې غواړم قندار والا چې زما څومره مرسته مدد کړی دی زما د کوټې والا سلمې سماغون مدد نه دی کړی نه ما لیدلی دي نه دی زه برای راست لیدلی یم هغه مولوي صاحب موږ ستا پر خبرو اعتماد دی نو موږ نن دې ځای ته راوتلي صحیح سلو الله رب العزت موږ ته معافي وکړي